الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا وقدوتنا وإمامنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زمان ایمان اور عقیدے ډیرو معزز او حاضرین او مسلمانانو یو مختصر شان آیت ستاسو د وړاندې باندې راوړم د مختصر آیت کریمه کې الله جل شانه یو ډول ښیي الله فرمایي د دوه ډولو سره الله مینا کوي الله ورسره محبت کوي الله ته راځي دا دوه ډلې کومې دي یو ډله د توبه کوونکو چې الله ته بار بار توبې وباسي او دویمه هغه ډله ده چې پاکیزګي او صفایي کوونکي اوله ډله الله فرمایي ان الله يحب التوابين یقینا الله مینا کوي د توبه کوونکو سره او خلکو سره چې د کومه نافرمانی وشي بیا خدای ته رجوع کوي او توبه وباسي توبه کوونکو سره د خدای مینا ده د خدای ور سره محبت ده د دې وجه سره وجه دا ده چې دوی کې عاجزي راشي ګناه د خدای نافرمانی دا ورته یو لوی سیس کارش دا په دوی دا سپاری لکه غر چې په سړي باندې زر راشي خدای ته رجوع کوي او توبه وباسي خدای توبه معاف کړي او خدای د دوی نه رضا شي او محبت هم ورسره وکړي ګناه ورته څنګه معاف داسې معاف کړي چې د ګناه اثر هم پاتې نشي ځکه حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه کوونکی د ګناه نه داسې دی صفایي کې لکه سری چې ګناه نه کوي دویمه ډله چې خدای ورسره مینه کوي متطهرین پاکیزګي حاصلوونکي طهارت خوښوونکي خلک چې طهارت او پاکیزګي خوښوي پاکیزګي او طهارت څه ته وایي
مونږ خو ظاهري بدن او جامې د سړي صفایي دې ته پاکیزګي وایي. خو زموږ د دین عالمان محدثین حضرات وایي پاکیزګي درې قسمونه دي. یو ظاهري صفایي او پاکیزګي ده، دویم د اندامونو پاکیزګي او صفایي ده، او دریم د زړه صفایي. دا درې واړه ضروري خبرې. صفایي اصل زمونږ د دین خوښه ده. زمونږ دین کې دا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الطهور شطر الایمان، صفایي د ایمان حصہ ده. بل حدیث کې ورته نصف الایمان ویل شوی، د ایمان نیمه حصہ صفایي ده. دویم د دین دا صفایي خوښه ده، ځکه د مسلمان تعلق یا د کور والا سره راځي یا د بار خلکو سره ناسته ولاړی یا په عبادت کې د الله سره تعلق. که د خلکو سره تعلق او که د خالق سره او که د مخلوق سره. مخلوق سره یو ځایوالی راځي نو صفایي ښه دی، مخلوق به ترې نفرت نه کېږي، مخلوق له به د ده نه څه تکلیف نه رسېږي. خالق سره چې تعلق نو ملائکې دله دعاګانې کوي، ملائکې دله رانږدې کېږي. نو د ده صفایي ضروري ځکه ده چې پاکیزه او نوراني مخلوق د سره یو ځای کېږي. پاکیزګي او صفایي د دې درې درجات دي او درې حصې دي. اول ظاهري صفایي. ظاهري صفایي دا مطلب د جسم د صفایي، بدن او جامې د صفایي او مال د صفایي. د جامو صفایي ضروري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم کې خدای حکم کوي وثيابک فطهر، او جامې د پاکه ساته. د جسم صفایي ضروري ده، بدن باندې د ګندګیو نه صفا ساتي. دیو جنا مونږ ته شریعت حکم کړی چې سړی اودس مات کړي نو استنجا به صحیح طریقې سره کوي، اودس به وچ کړي بیا به په اوبو استنجا وکړي. نو دې وخت کې دې علاقو کې خو دلته لوټې نه میلاویږي، نو دا ټوشي پیپر استعمالول ضروري دي. او بیا بالخصوص مشرانو ته ډېر ضروري ده چې لیټرین کې بیت الخلا کې ټوشي پیپر باندې اودس وچ کړي، تش اودس او بیا استنجا وکړي. که داسې ونه کړي نو د تش اودس باندې د اساس کې وروسته د ده د بدن سره هم لګېږي او د ده د جامو سره هم لګېږي. د ده به دا خیال وي چې دا اوبه دي او هغه به د تش اودس باندې احساس. د دې خبرو ډېر خیال ساتل پکار دي. مونځ چې کوو خو اودس ورته ضروري دی، چې اودس نه وي مونځ نه کېږي. اودس دا دی چې اودس به ښه صفا کوي. حدیث شریف کې دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې نه بار روان صحابه ورسره دي، یو څو قبرونو باندې تېر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې قبرونو حالات خدای ښکاره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دو قبرونو ته اشاره وکړه چې انهما یعذبان، دې دو قبرونو والا ته عذاب ورکول کېږي. قبر کې په تکلیف دی او په عذاب. بیا یې فرمایل وما یعذبان فی کبیر، دوی ته عذاب نه ورکول کېږي چې یو لوی کار د دوی نه خطا شوی دی او هغه نه ځان بچ کول سخت کار نه دی، ډېر اسانه کار دی، خو دوی ته ځان نه دی بچ کړی. هغه اسانه سو اما احدهما فیاتی بالنمیمه، یو چې و د به چغلخوري کوله، چغلخوري پیژنئ، یو خبره به یو ته وړه او د هغه به بل له راوړه، یو بل به سره جنګول، چغلخوري به یې کوله. واما الاخر فلا یستنزه من البول، او د بل به د تشو امتیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتي، ځکه عذاب قبر ورکول کېږي. نو تش او دسماتي د څاڅکو نه ځان ساتل ګورئ پکار دي. دا د بدن او د جامو صفایي ده، د دې ډېر اهتمام او خیال ساتل پکار دي. دریم د مال صفایي ضروري ده. مال
رزق ته کم معده او خېټې ته چې رزق به څنګه وي صفا به دې کې مونږ مسلمانان ډېر کمزوري ده خدای دې رحم وکړي هر سړی په دې کوشش کې دی چې زما مال ډېر شي دې سوچ کې څوک نشته چې پاکیزه مال راته پیدا شي که لږ او که ډېر پاکیزګي ډېره ضروري ده د حرام مال نه ځان بچ کول تاسو مونږه که زمونږ مشران و اکابرینو د امت ته وګورو ائمه د دین ته هغوی چې د لویو لویو مرتبو ته رسېدلي دي هغوی د عباداتو سره سره د حرام رزق نه هم ځان ساتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی مسافري سفر کی او دې ویښته یې ګډوډې جامې سر یې بدن یې خیرني دا وخت خو داسې دی چې مسافر سفر په تکلیف کې د دعا د قبلېدو وخت دی خدای دعا قبلوي او د لاس نیولي دي دعا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانا یستجاب له څنګه به د دعا قبول شي د دعا خدای نه قبلوي ولې مشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام د سکاک اوبه حرامې دي د خوراک رزق حرامې د جامې چې کومې په تن دي دا حرامو پیسو باندې شوي نو د دعا به څنګه قبول شي د مال صفایي ډېره ضروري ده د دې ډېر اهتمام لږې دي خو حلالې خدای به پکې برکت اچوي الله تعالی به پکې برکات اچوي برکت دعا پکار ده چې خدای ما په مال کې برکت واچي د کثرت دعا مه کوئ چې خدای ډېرې کې ډېر بس وکړي چې برکت پکې نه وي برکت دای چې لږ پیسې به وي لږ مال به وي ډېر کار به ستا ډېر ضرورت به خدای پوره کوي ضرورت به دې خدای ډېر نه پیدا کوي او ډېرې دي هلته دې ضرورت ډېر پیدا شي سبب یې وکړي ډېرې به راځي او په ډېرو لارو بدل نه ځي نو دا ظاهري صفایي ده امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر عظیم الشان شخصیت امام ابو حنیفه رحمه الله تجارت کو تجارت پیشه سره دین خدمت به کو د قرآن او د حدیث درس او تدریس او د شاګردانو تربیت او د دې سره فارغ اوقات کې به تجارت هم کو په یو سړی پیسې قرض دي دا سړی کور لورغه سخت ګرمي ده دروازه وروډه بولا او چې څنګه دروازه وروډه بولا رامن ډکړه دیوال سوري ته ونه درې د نور لودرې ا سړی وروته امام ابو حنیفه رحمه الله ولید چې نور لولاړ امام ابو حنیفه ورته پتا مې چې کوم قرض د ټیم پوره د زمان قرض را قرضداري نه سړی قرض غوښتي شي دې کې زبدي نشته اسړی ورته قرض خو به اسانه شي خو دې نور له څنګه ولاړې دی ګرمۍ سوري له د دیوال ودرې امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي نه پتا زما پیسې قرض دي او دا راته مناسب او ښه نه ښکاري چې د قرضداري د دیوال سوري ته ودرېږم ځکه حدیث شریف کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل قرض جر نفعا فهو الربا کم قرض کې چې تا ته فایده راورسېږي دا سود کې راځي چاله د قرض ورکړی دی او هغه تاله تحفې راوړي او مخکې د قرض نه در سره دا معامله د تحفو د هدیو نه وه نو دا سود کې راځي دا ناجایز دی نو دا ماله ښه نه ښکارېده چې تا باندې مې پیسې قرض دي او ستا د دیوال د سوري نه مې فایده اخیستې دومره تقوا د مال به دومره خیال ساته د مال صفایي به دومره کوله الله تعالی د هغوی نه د دین څومره خدمتونه اخیستي د هغوی نومونه خدای څومره څرګند کړي دي او ښکاره کړي دي او تر قیامته پورې به دویم نمبر د اندامونو صفایي د دام ډېره ضروري ده غوږونه سترګې ژبه دماغ لاسونه خپې دا اندامونه دي ظاهري اندامونه دا د ګناه نه بچ او صفا ساتل دا ډېره ضروري خبره غوږونو حفاظت پکې چې غلط او د غیبت خبرې او د مسلمان سپکاوی پې وانه ګانې وغیره داسې د ګناه کارونه پې وانه
ژبې حفاظت پکې غلط استعمال نه کړي، چا تر دې لازاره خبره درنه ونشي، د چا غیبت ونشي، د چا سپکاوی ونشي. دا د ژبې حفاظت او صفایي ده. ژبه به دې صفایي. د سترګو حفاظت او صفایي دا ده چې بد نظر پې ونه کړي، پردیو زنانو له چاته بازار کې یا کوڅو کې ونه ګوري. دا د سترګو صفایي ده. د لاسونو صفایي دا ده چې چاته پې ضرر ونه رسي، تکلیف ونه رسي، بلکې کوشش وکړي چې د لاس باندې خلکو ته راحت ورسي، د خلکو خدمت وکړي. دا به د لاسونو صفایي. د خبو صفایي دا د ګناه ځایونو ته پې مزه، د ګناه ځایونو ته که ګناه ځایونو ته لاړې نو خپې دې ګنده کړې په معصیت او په ګناه. دا ځمکه چې ته پې مزل کې او قدمونه ږدي او په ګناه، دا ځمکه چې ته پې مزل کې او قدمونه ږدي، دا ځمکه به د قیامت په ورځ شاهدي او ګواهي کوي. او وایي به چې مونږ ګواهي کوو چې دا پلانکې په دې خپو تللی او په دا خپې زمونږ په دې حصه ایښې. دویم نمبر د اندامونو صفایي ډېره ضروري ده. اندامونه به په دې صفا کېږي چې د ګناهونو نه بچ کړو، په عباداتو کې استعمال، ژبه د خدای په ذکر کې استعمال، غوږونه د الله د دین د خبرې په اورېدو کې استعمال، د قرآن کریم د تلاوت په اورېدو کې استعمال. لاسونو باندې ښه ښه کارونه وکړو، خلکو له فایدې ورسوو، چاته نقصان ونه رسوو. په خپو باندې د عبادت ځایونو ته لاړ شو، دا نه چې موږ د ګناهونو ځایونو ته لاړ شو. دماغ او سوچ ټول دین کار کې استعمال کو د خدای په رضا کې، نو اندامونه به ټول زموږ صفایي. بنده چې وفات شي، ملایکې راشي د بنده د دې اندامونو نه چې بدعمله بنده یې بدبویي ورځي، نو ملایکې پوه شي چې دا بدعمله انسان. حدیث شریف کې راځي بدعمله سړی چې مړ شي ملایکو اوچت کړی بد بوی دې ځي. د اسمان ملایکې وایي موږ دته ښه راغلاست نه وایي، مرحبا ورته نه وایي، دا څه بدعمله انسان را روان کړی، وغورځوئ دا لرې کوي. او نیکعمله انسان چې د هغه نه خوشبویي، د هغه د اندامونو نه خوشبویي ځي، ځکه صفایي صفایي پکې. ډېر داسې واقعات شوي دي چې د هغوی عالمان بزرګان د دین وفات شوي دي او د هغوی د قبرونو نه هغه خوشبویي راښکاره شوې، د اندامونو هغه خوشبویي د هغې اثرات خدای پاک ښکاره کړي. امام بخاري رحمه الله لوی بزرګ، عظیم محدث او عظیم عالم د دین تیر شوی. د هغه باره کې دا واقعه ده چې هغه کله وفات شو، د 3 ورځو پورې د هغه د قبر نه خوشبویي تله. بیا شاګردانو دعاګانې خدای ته وکړې او سوال جاري چې خدایا د ده دا کرامت او عزت چې د ده د مرګ نه وروسته ښکاره شي، دا خدای نور ختم کړي، ځکه خلک به په فتنه کې پرېوځي، خلک به بدعات کوي، شرکیات به کوي، ناجایزه کارونه به کوي، د قبر سره به ناجایزه معاملې کوي. خدای دا خوشبویي ختمه کړي. نو اندامونه چې پاک دي د ګناهونو نه خوشبویي به دې ځي. دریم نمبر د زړه صفایي، د زړه به دې صفایي، د غلطو سوچونو نه، د ګناهونو د منصوبو نه، د ګناهونو سوچونه به نه کوي. زړه به دې صفایي، صرف او صرف د الله د رضا سوچ وایي. دا نشي کېدی چې ستا زړه کې د دنیا مینه ومي او د الله محبت هم پکې او د الله د رسول محبت هم پکې. او دو زړونه خو یو انسان کې نه وي. ما کان لرجل من قلبین فی جوفه، قرآن کریم کې الله وایي د هیڅ یو انسان په سینه کې 2 زړونه نشته، یو زړه وایي. یو پیاله کې به یا پی اچي او یا به پکې اوبه اچي، یا به پکې زهر اچي او یا به پکې خوږ شربت اچي. دا نشي کېدی چې هم دې په یو پیاله کې پی او هم دې پکې زهر. دا نشي کېدی چې په یو زړه کې د الله د دین او د الله محبت هم او د دنیا یو به پکې ساتي. نو زړه به صفا کې، د الله مینه صفا ده، الله محبت صفا سیز ده. زړه به دې صفایي د الله محبت او مینه لا. ګورئ څوک چې پیاله کې پی اچوي، نو پیاله اول ښه صفا کې وي، بیا پکې پی واچي. دغه شان زړه به د غیرو د مینو نه، د غیرو د محبتونو نه صفا کې،
خبه صفا کې د زړه پیالای الله په کې د الله مینا د الله محبت اچول کېږي نبی په دل باندې عمل د الله په خبرو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې عمل کول بیا موږ تاسو ته آسان شي ځکه الله جل شانه وایي چې ان الله يحب التوابین یقینا الله مینا کوي د توبه کوونکو سره ويحب المتطهرین او الله مینا کوي د هغه خلکو سره چې پاکیزګي کوونکي دي صفائی حاصلونکي دي صفائی خوخی نو ظاهري صفائی هم ده د مال صفائی هم ده د اندامونو صفائی هم ده او د زړه صفائی هم ده الله تعالی دې زموږ او تاسو زړونه زموږ او تاسو اندامونه زموږ او تاسو ظاهري او باطني ټول صفایان د خدای زموږ وکي الله دې موږ تاسو ته صحیح توبې توفیق را نصیب کړي درود شریف اللهم صل علی محمد